نو بیا ول دومره خلوازه کې ما پرونم نه د خوړل شریعت مطابق ودونه کو دا د ودونو ورځې دي اوس ودونو ته خلک په دې یخنۍ کې زور ورکوي خو د بعضې خلک دا وایي مړه سم مړی ورکړه نو تا کړه چې خوشحالي به څه توره دې وکړه 100,000 روپۍ دنه په دې ډبامو باندې لاړې که غریب مې درولې که او درته ویې ویل چې حاجي صاحب یا پلانکي صاحب تا خو په دې واده باندې 50,000 په دې ډمانو ورکړې زه ډېر غریب یم او 1,000 روپۍ راکړه نو بیا ول دومره خلوازه کې ما پرونم نه ده خوړلې هغې له بیا نه ورکوي ورکوي نه ورکوي او دا ولیمې مقصد دا دی دا خیرات دی او چې ته پې ډمخانې وغږې دا بیا خیرات نه دی دا څه بل شی ته جوړ شي نو الله پاک دې موږ او ستاسو ودونه د شریعت مطابق روان کی او واده سنت عمل دی واده سنت عمل دی په ډمخانې مه غږوه عمرې نه چې کس راشي سنت ادا کړه څوک په ډمخانې نه غږوي مونځ یې وکړه د مونځ نه بعد یې سنت وکړه د سنتو نه بعد څوک ډمخانې نه غږوي قسم دې همدغه رنګې دا وادم سنت عمل دغسې ادا کړه چې الله او د الله رسول دنه خوشحاله شي وایي چې هلک ته او ناوې ته دې ته نښه لګوو نښه دا په اسلام کې شته او که نشته دا په اسلام کې نشته چې ته وله کچه ګوته سره که پردی جینۍ به راشي پردي هلک ته ګوته به وله سره کوي دا په اسلام کې ناروا دي نشته ګوته وله ولې سره کوي دا خو څوک نه ویني دا پوزه وله سره که په نکریزي چې هر څوک یې د لرې نه ویني چې بېګا چې کوم دی نښه لګېدلې ده دا قسم دی دا د هندوانو رواجونه دي